پارو نزی دینا پستا علماء لیکي چې د خزه د سطر بدا عالمي د سطر چې په کور کې بم په زور زور نه ګرځي چې د پړو आवाज هم چرته پردې سړې وانه پړو आवाज بیا چې د ضرورت په بنا باروزی مړې شوه پلار کرا مور مړه دا پلار مړ دے جلباب به پسری دا زراشی دی قرآن کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي کنه دا قاریان چې دي کنه دیم دغه غوندې دي داسې بیګار ته وي چې تجوید مې وې چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دي ول نه ډېر داسې دغه غوندې کنه غوړ غوندې رومال به پوګا چولې یو غوړ بکیږي نور څه دی ویلي دي نه جی بس په دې څه کې قرآن دې پڑھاو کړی دی دا پڑھاو کا دې کې څه لیکلي حدیث پڑھاو کا چې دې کې څه لیکلي جلباب لفظ راغلی دی قرآن کې جلباب برقی ته وایي جلباب هغه برقی ته وایي چې د سر نواله تر نوکونو پورې یو انچای ځای د ښځې پکې نه ښکاري دا قرآن کې دي یو انچای ځای د کپړو یو انچای ټوټه یې تېنه بار نه ښکاري بیا به دا جلباب د داسې کپړې وي دا برقه به د داسې کپړې وي چې هغه کپړې ته سړی وګوري او کرکه ولا ورشي نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د دې اول تپوس به مونږ نه کېږي اول آیا بزرگ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې په مخ کې دې د جدای او خو لارې نه دي جوړ کړي او دعوه زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږه دې دین د پاره هیڅ نه دي کړي هیڅ نه د قرآن غرض دنیا ته راتلل صرف ویل او خودل نه دي قرآن په ملک حاوی کول دي د ملک قانون قرآن کول دي او دا اول فرض چې دی د علماو دی چې د ملک قانون قرآن شو تاسو وګورئ څومره فرق باطله چې دي په ملک به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکړت کولی شو کړت چانه شو کولی قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چانشتو اغسته بهاولی نوم چانشتو اغسته قانون سخت سعودی عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړه څوک دلته چې قانون بیلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د اوس انګریز داسې زمونږ دوستو چې هغه مونږ له داسې قانون جوړولو چې مونږ په ښه ورځ وګورو یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي 14 کاله دیوانی مقدمه به کیږي د ښځې د جامو نه بم پکې خلاص شي ابم خرڅه وکیلانو له بیا ورکه بیړي به دې پیغر کشي په یو لیس مکه باندې دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداری کیس 302 چې وشي ته وګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کیږي ضمانت د پاره
50,000 روپۍ د یو پیښې درنه وکیل. نو تاسو د خدای 104 کتابونو والی یې کني والی او دا جماعت ته علماء پکې دي د بازار کې لانجه په خشوا هاي هوي ټپ ټپ لکه د مارغانو غوندي. نو کوم ځای منډه کوي؟ وای بازار والو کوم ځای منډه کوي؟ ها کوم ځای ته منډه وای؟ تانه دلته ولې نه را منډه کوي؟ دلته تانیدار نشته، دلته قانون نشته، دلته فیصله نشي کېدای. په دې ملک کې وګورئ تاسو چې سلانجه پیښه شي تانې له بمنډه کې الله دې بیا د تانې نه ساته او د تانیدار نه دې ساته. الله بیا هغه مرزا سے اله خدای پیژندلی په دې بازار کې بڑے بدماشکی کیږي خو چې تانې لور شي مرزا د ځلان دی ګوري سری السلام علیکم جی وخت کې دې ځل راشي مرزا صاحب پلانې رمن کینالتا بار ناشته د سپی غوندې کنه ها چلو 30 مار خان ځان ته پتاڼه کې د خپل پوزیشن بیا وګوره او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دی وګوره بیا تو جماعت ته چراشه سره بنګیا دي ځان نه جوړ کړي پړانګ دي ځان نه جوړ کړي سوچو کوي لکه دا خپل 30 مار خانی هغه وخت کې وګوره چې ته ضرورت له تانه ته ورشي لوی تانه خدا ده د مسلمان د فیصلو ځای خدا ده د مسلمان د فیصلو کتاب خو قرآن ده قرآن نه دی ویلي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول چې ستنازم پیښ شي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړي او فیصله کوي. د دې خوا کلو یو سړی جج ته تپوسو کو چې هلکه دا 15 جرب ازمکه د تنازع د شریعت پکې ویلاو جی کوم ویل ملا خوخ کا وی سبا بدر ته جج صاحب وې د شپې ما پسې راغې وی چې ستا نامه فیصلې د پاره ورکومه خو په دې مې پوه که چې ګټم که بیلم ما چې داغه بیان واورېدو نو بیللی مال ولې ګټم که بیلم ویل که ګټم خو شریعت کوم او که بیلم نو بیا مدالت ښه دی ما ورته ویل ګټې مطلب مې دا و چې ورمیږ دله مات کم ویل ستا نامه ورکم مال ورکم بس زما نامه پکې ورکړه چې څه وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا او پلانی وګټله جج تم فیصله واستوله دته آرډر واورولو چې تا بیلو دا پلانی دا جج ته وایي چې وا خدای دې د بجلیګر مولا کور وران کړي هغه خو ما ته ویلي چې ګټې که نه را پسې راغی او کوته کې پور ګټې مالتا ما ته ویلو چې که ګټم نو شریعت کوم کني نو شریعت نه کوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلي شریعت کې چې بیلم نو ګټه دې ده تا خدای غر که ما دروغ نه ویلي شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې پس اسلام دې عمل وکړي شریعت چې درنه یو شی والی او بل ورکی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالم ما شکر دی چې بل ته ملاو شو نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټه او بیلات په اسلام کې مشتا نو بدبخته د انګریز قانون ته منډې وای او د خدای قانون ته نه راځي چې یو پیسه دې پې نه لګي یو نه دې پې نه لګي او زرګونه روپۍ هلته لګوای نو د دې وجه نه عزیزانو دې ته سوچ وکئ
او بیا دا طالبان دومره کمقل نه دي چې ستا په کور کې 3 سپاره تاله په 2 روپۍ وي او په 2 روپۍ درته 3 سپاره وي او ستا په مړی پسې بخي دا د مړی څه بلا والی دي بل مړو پسې بخي یعنی زه به ستا کور ته درشم او 3 سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچ وي او ته به را باندې خټ کېدلې وریجې وخوره 2 روپۍ به بیا مال را دا ساقل دی بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي هغې دپاره دې د ناستې څنګه بندوبست کړی او ملا چې ختم لراولې هغه له دې د ناستې څنګه بندوبست کړی د انګریز د قانون ملا چې د کور ته راشي څه حال دی جوړ کړی او د قرآن د قانون ملا چې د کور ته راشي په کم نظر ورته ګورئ د مرګ نه وروسته په دې خلقو به تاسو ځان بخئ بیا این خیال است تو محال است تو جنون دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قرآن سره دنیا کې د چا یارانه نه وه او دنیا کې ور سره تعلق نه و د قرآن په قانون دنیا کې قربان نه و د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نه و د مرګ نه رستو د بیړي دغه پلار او د نیکم تباه ده اوس خدا کوشش کوي چې هلکه جنازې له غټ ملا راوړي مال چې غټ ملا باندې جنازه وکړي اب غټ دوزخ لځي ځکه چې دا غټ ملا را تخکاری د جنت در باندې د شیعاګانو کې یو ډله ده دغه ورته وایي میا مرید ورته وایي لکه دا مونږ کې چې ډلې دي داسې هغې غریبانو کې هم دي نو پاړه چنار کې ور سره ناستم یو سړی راغی وایي چې زوی مې ډېر بد عمله و او څه ډېر وران و او دا ګډوری مې راوستی دی که چېرته ویل په ګډوري څه کېږي خو ځه جنت ته نه شي تللی و عذاب نه به بچ کما نو چا لاړو نو ما ورته چې میا صاحب دا دی ما تل په آرام کې نه دا قرباني خدای بخي اسم نه خو زمونږ خو پکې چټه جاری ده تاسو خیال راغی دي اوس مونږ کې دا بعضې ملیانې په قبرونو راپاڅي دی بس قات شته او نشته او ګوړه شته او نشته او صابون شته کښېنه خوله دې ټپه شه چې ټپه دې شي دا مړي په سخاتونو او په ګوړه او په صابون خدای بخي مړي یاسم کور روان دی د دې ژوندو کار ولې خراب دی چېرته مولانا به په یو جوړ جامې خو ووینځي تاسو خیال راغی اوس د جلدې صابون شته او نشته او ګوړه شته او نشته بله شپه زمونږ علاقه کې مړی شو نو ټوکرای ډکې وې د الواګان او لاندې منځ کې الوا ده او بیا او صاحب دا په پیټو صابونونه دي نه ته مې وی چې هلکه داس چل دی چې دا مړی لږ داسې معتبر مړی دی نو غریبان ولا نه دي راغلي خدای دې غر کا بوډای کور ته وی چې په دې روټو څه وکړه مالی نه هغه لیونی چې روان دی ما یو 50-60 روټۍ ور وتړه بس هغه ته اواز کو هغه د نر بچیم ولا ساده وغوړولو یو 80 روټۍ ولا پکې الله وای ویل خدای خو دې په جنتونو کې ایله دې موړ کړ وای په دې خبرو مونږ بخلې کی عزیزانو بنیادی خبر ازان پوي درته مې وې چې قرآن قانون دی که په ملکی حکومت قانون نه راولي او په تصور کې مې نه راځي چې د پاکستان حکومتونه قانون راولي په تصور کې 240 کاله څومره حکومتونه چې تیر شو ټول دروغجن بېایمانه او جهنم رسید شو موجوده وخت کې چې کوم حکومت ته هغه خو سوچ مه کوئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي بیا دا هغه قوم دی چې په دې قصه خانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو او بیا دې بې ضمیره حکومت
هغه تیکي چې دی په 10 زره روپۍ خرید کړې او د هغې وارثانو ته 10,000 روپۍ ورکړي. داسې بې ضمیره قوم چې څوک د بچو او د رونو او د پلارانو غوښې او تیکې په 10 او په 20 زره روپۍ خرڅوي، لعنت ته په داسې ملک وي او لعنت ته په داسې قوم. بیا ما ته 200 کسان راله چې زما زوی په بم کې الوتی و، ما ته اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو. ما وی د ذلیل بچیا تاله شرم نه درځي چې ته به د زوی غوښې او تیکې هغه په 10 زره روپۍ خرڅې. زما زوی به په بم کې کباب شي، زما په 9مه پیړۍ د لعنتي چې زه به د زوی د پیسو معاوضو ته لاس نیسم. بیا دیخوا ګوره بیا دا هغه شرمېدلی قوم دی، هغه قوم دی چې اسپتال لی لاس نه وي او خپه یوسي نو ګورنر او وزیران تپوس ته ورشي او دا کیمرمینان یې ځان پسې ټوچین کړي دا ورپسې ټوچین وي او داسې ورته ولاړ دي. دا داسې ورته ولاړ که ما نه ځان له تپوس وکئ اوس بې ادبي ده نو بیا به درته ووایم دې جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی. دې ځای کې دې لاس ولې تړلی دی. بیا دې خوا وګوره بیا چې زه په بم والوزم زما لاسونه خپې ختم شي، زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي، په ما د لعنتي چې زه به په هغې خوشحالېږم. دعا وکړئ چې یا الله سویږې سرزان کې، یا الله بجلی ارزانه کې، او که په مونږ نه ارزانه نو خدای د دویم بیړه تباه کې. خدای دا چې دې غریب قوم د پاره څوک د خیر اسباب نه جوړوي، خدای اور میں گناہ مات کے. یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران چې شری نظام په دې ملک نه راولي، خدای په تعاون مردار کې، خدای کینسر مرضونه کې، خدای په فالج والے کې چې غل متیازي بیګیو متیازي نشي ټینګولې. یا الله د مل قانون قرآن کې، خدای د مل قانون قرآن کې، یا اللہ دا دی غریب عوام و تا مددگار شے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زی خدام خوشحال صاحب.